عمران ریاض ته درې شرطونه کېښودلی شو. پیپل پارټۍ والا هم نون لیگ ته درې شرطه کېښودل. سیاسي چې کوم اختلافات دي د پی ډي ایم نو هغه دا ویلی کېږي چې هغه ورځ ته ورځه په عروج باندې دي. ځکه ملګرو چې الیکشن راتلو والا دی او اوس به دغه چې کوم په اتفاق خلک دی نو هغوی به تاسو ته ډېر زر په بې اتفاقۍ په نظر درځي. راځو ملګرو چې کوم اهمترین خبرونه دي نو هغه در سره شریک کومه، خو کم از کم ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. زیات ملګري ګیلمن وي وایي نوید بھائی ته ویډیو غټه جوړئ. نو چې کوم کسان غټه ویډیو نه خوښوي نو هغوی زما دا ویډیو سکپ کوي ځکه چې دا دومره خبرونه زه په 2-3 منټه کې تاسو ته نشم بیانولی. نو راځو ملګرو چې کوم اهمترین خبرونه دي. اول خو دا پرون مې در سره د خواجه آصف یو بیان شریک کړی چې پارلیمنټ چې کوم کسان دي نو هغې ته د ټیکس غله وویله. نو په هغې باندې ملګرو د سند چې کوم وایس چانسلر دی نو هغه رد عمل پې راغلی. د سند چې کوم وایس چانسلر دی نو هغه شدید مذمت د دې خبرې کړی دی او خواجه آصف ته دا خبره کړې ده چې ته به زموږ نه معافي غواړې. اوس ګورو چې خواجه آصف چې کوم دی نو هغه معافي غواړي او که نه. بل طرف د ملګرو کوم په 9 مۍ باندې چې کوم واقعیات شوي نو د هغې کې چې کوم مجرمان بېګناه ګرفتار شوي ځکه چې عمران خان هم بېګا یوه خبره کړې ده په خپل تقریر کې. هغه دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې حالات دې طرف ته روان دي چې اوس پولیس بېګناه کسان رانیسي او جیل ته بوځي او د هغوی نه د 10 او د 15 لاک ډیمانډ کوي. پیسې دې اخلي چې یاره ستا نوم په لیسټ کې راغلی دا د عمران خان د خولې خبره ده. نو جناح هاوس کې چې کوم ملزمانو گرفتار شوي دي او هغه بېګناه دي نو دا وایي چې یاره هغوی به ډېر زر رها شي. بل طرف د ملګرو د میر د کراچۍ چې کومه مسله روانه ده نو د هغې نن فاینلي اعلان کېدو واله دی. خو مقابله ملګرو ډېره زیاته سخته ځکه چې حافظ نعیم الرحمن سار ما یو بیان واورېدو او هغه دا خبره وکړه چې میر به هم زمونږ د طرفه وي یعنې حافظ نعیم الرحمن صاحب به وي. خو دلته چې اوس کوم ما معلومات ترلاسه کړل او ما کوم نیوز وکتل نو د هغې مطابق 30 کسان یادېږي چې د جماعت اسلامي سره د پی ټي آی کم کسان دي او هغوی اتحاد کړی نو هغه 30 کسان ورک دي. د هغوی نمبر هم بندې دي. نو د پیپل پارټۍ والا چې کوم کسان دي نو هغه پوره دي او د حافظ نعیم الرحمن صاحب چې کوم کسان دي نو په هغې کې کمی کېږي ځکه چې ویلی کېږي دا چې دغه 30 کسان پته نه لګي چې دا په کم طرف باندې لاړل او د دوی نمبر ولې بندې دي. نو واضحه چې کومه برتري حاصله ده نو هغه د چا ده؟ هغه د پیپل پارټۍ ده. پیپل پارټۍ والا ملګرو نون لیگ ته دغه 3 شرطه کېښودل. اولنی چې کوم شرط دی نو هغه دا دی چې یاره کوم الیکشن را روان دی نو دا به تاسو په ټایم باندې کوئ. د دې چې کوم ټایم دی کوم مدت دی نو په هغه ټایم باندې به کوئ دا به وروسته کوئ نه. ځکه ملګرو چې دا ویلی کېږي چې نون لیگ والا حالات ته ګوري نو هغوی الیکشن ته نه دي جوړ. که تاسو وګورئ ملګرو نو هر څه د هغوی په لاس کې دي. دلته کې په بجټ کې چې کوم د الیکشن دپاره پیسې دي نو هغه هم ورکړی شوي دي چا ته ملګرو الیکشن کمیشن ته. واضح خو چې کله هم د نون لیگ کس راځي رهنما راځي نو هغه هم دغه خبره کوي چې یاره په وخت باندې به الیکشن کېږي. خو دلته دا خبره کېږي چې کوم خفیه ملاقاتونه دي او کانفرنس دي نو په هغې کې دا ویلی کېږي چې یاره الیکشن به لیټ کوو. ولې به لیټ کوو چې دلته د عوامو رایې فلحال د عمران خان سره ده او عوام په هر حال باندې عمران خان ته اوټ ورکوي. نو د دوی دا خیال دی که په دې وخت کې مونږ الیکشن طرف ته لاړ شو نو نقصان به کې د چا دی؟ زمونږ دی. نو دلته د پیپل پارټۍ والا هم دغه یو شرط ایښودی دی چې ګوره الیکشن به په ټایم باندې کوئ. بل چې کوم شرط دی نو هغه څه دی ملګرو نو د دې هم پیپل پارټۍ والا مخالفت وکړو چې یاره آرمي ایکټ چې کوم تید دی نو دا د بیخي ختمه کوي. پخپله به مونږ دغه خلکو له سزا ورکوو او چې کوم حالات تیر شوي دي نو دا به موجوده حکومت ګوري او سزا به ورله هم دوی ورکوي. آرمي ایکټ چې کوم سیسټم دی نو هغه ته مکمل ختم کوي. دغه دویم شرط دریم شرط چې ورته کوم ایښودی دی نو هغه دا دی ملګرو په 20 تاریخ باندې د نجم سټي چې کوم مدت دی نو هغه ختمېدو واله دی. دلته چې کوم دی زرداري هم دغه یو خبر راټینګه کړې ده چې ځکه اشرف چې کوم دی نو دا به را روان چیرمین وي په 20 تاریخ چې د نجم سټي مدت دی هغه ختمېدو واله دی نو بیا به د پیپل پارټۍ والا کس زمونږ په خوښه باندې ځکه اشرف کینی. دلته شهباز شریف هم دا خبره کړې ده چې نجم سټي دا صحیح کس دی چې یاره موږ به په 20 تاریخ باندې واپس یاد ده چې کوم مدت دی هغه به سیوا کوو بیا به دوباره د ډیوټي لګو. نو دغه 3 شرطونه ورته ایښودي دي چې دا به تاسو ضرور منئ. که چېرې دا نه مني ملګرو ته پته ده د زرداري چې خو دا خبره کړې ده
چې کله زه وغواړم نو الیکشن به کېږي. اوس راځو ملګرو د عمران ریاض حوالې سره پرون د هغه چې کوم کیس و د هغې فیصله وه خو بیا یې پکې لس ورځې ورکړه. پرون د سره ویډیو کې شریک کړي هم وو خو دغه 3 شرطونه مخې ته راغله. اول خو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده ملګرو چې د آی جي کوم پنجاب آی جي دی نو هغه دا خبرې مخې ته راوړې او کانفرنس یې وکړو چې حالات به اوس انشاءالله العزیز چې ټیک طرف ته لاړ شي. نو دا ډېر د خوشحالۍ خبر دی. آی جي پنجاب دغه خبرې وکړې چې حالات به اوس ټیک شي. د عمران ریاض حوالې سره هم دا خبره وکړه چې انشاءالله العزیز چې ډېر زر به عمران ریاض عدالت ته راځي او د عدالت نه به بری کېږي او بیا به عوامو ته پیش کېږي. کوم 3 شرطونه چې ورته ایښودي دي ملګرو نو ویلی کېږي دا چې اولنی دا شرط دی چېرې ستا کوم یوټیوب چینل دی نو دا به ته مکمل ډیلیټ کې. خو لا فلحال عمران ریاض دغه خبرې ته جوړ نه دی. بلې چې ورته کوم شرط ایښودی دی ملګرو نو هغې ورته دا شرط ایښودی دی چې ته به صحافت پرېږدې. نو صحافت خو هغه ځکه نشي پرېښودی ملګرو چې هغه خو جرنلیست دی هغه سره دغه ډیګري ده بل څه خو د هغه زده نه دي. فلحال دغه شرط ته هم نه دی تیار. بل دریم چې کوم شرط دی نو هغې ته دا شرط ایښودی دی چې 80% چې کوم دی نو ته یوټرن واخله. 80% چې ستا کومې خبرې دي نو په هغې کې ته خپل چینجز راوله په تا باندې پابندي لګولې ده. چېرې ته په نیوز کې نشي کېناستې چینلو باندې هم پابندي لګېدلې ده. چېرې دغه نیوز صحافي چې کوم دی عمران ریاض نو دا تاسو خپل چینل ته نشئ دروستې نو وایي چې دغه پابندي به هم ختمه شي او ستا چې کوم چینل دی نو هغه به هم بحال پاتې شي. نو اوس تاسو څه وایي ملګرو عمران ریاض له په دې 3 شرطونو کې کوم یو شرط منل پکار دي. هغه هم ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ و هغه مې ستاسو سره شریک کړو. په تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل کمنټ کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته هم دی الله مو ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو واز پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دي وي آباد دي وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی وي د لوی الله په امان.